اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده ما مخکې مې انټرویو په دې باندې کړې وه د محمد زاده اګروال چې کوم دی هغه منشیات فروش او په هغې په چا باندې یو الزام هم په فیسبوک باندې پوسټونه هم ورکړي وو خبرې هم کړي دي. نو زمونږ عدالتي سیستم او زمونږ ادارې چې کومې دي هغه دونه کمزوري دي چې د وسه پورې مجرمان ونیول په ګریپ کې رانله. دا زمونږ د حکومت حال دی او دا زمونږ بېګناه سړی شهید شو. څوک چې د حق لپاره اواز وټاوئ ته به هغه لرې کېده مینله. نو دا زمونږ د آیا دا مونږ صرف د حکومت به دا خبرې نه دی ادارو چې ته کسان ونیسئ احتجاجونو ته څه ضرورت دی؟ سبا له به بیا موټروی او ساکوټ چې کوم جي ټي روډونه دي دا به بندوي. صرف موږ به دا کوو چې بېګناه حقونه کېږي. موږ به د دې لپاره بس حکومت څه نشي کولی. موږ به دعوا هم به د دې لپاره راوځي چې یاره موږ حکومت تنګو خلک تنګو چې یاره دا خلک ونیسي. کنې زمونږ ادارې دونه دغه شوي دي کرپټ شوي دي او کنې بیخي ختمې شوي دي. داسې معلومیږي چې یاره بیخي ختمې دي چې ته یو مجرم نشي نیولی. په د هغې ویډیوګانې راغلي دي د هغه د کور مخې ته چې کومې ویډیو کیمرې لګېدلي هغه راغلي دي. ښه دا د دنیا او زګوتو ته به ښه معلومې دي ادارو ته خو نه یې نیسي د وسه پورې ونه نیول شو بهی. نو زما دا دغه دی چې یاره بهی عمران خان دا پکار چې په دې ادارو باندې دغه وکړي دا ادارې مضبوطېږي. دا دغه خو نه دی دا خو یو سبا به بل څوک راپاسي د حق اواز به وټوئ نو دا به خلک راځي او منشیات فروش او یا نور خلک چې راځي به هغه به بس د میندې لرې کوي چې چېرته په منځ په لار کې راته کس ودرېدو. نو دا زمونږ د ادارو حال دی. د اوسه پورې تاسو وګورئ کس ونه نیول شو. حکومت بیا ډول څه اکشن نه دی چې یاره دا څه وشو په پارلیمنټ کې په سینټ کې پې اواز وټوېږي او دلته د اوسه پورې کسان ونه نیول شوه. نو دا زمونږ د حکومت او دا زمونږ د ادارو دغه حال دی. تاسو وګورئ کنې بس صرف موږ به دا کوو چې کوم ځای کې مرګ کېږي کوم ځای کې دغه کېږي د چا څه زیاتي کېږي نو موږ بس خلک سیاسي خلک به راوځو او احتجاجونه به کوو او روډونه به بندوو. کنې ادارې دې ته نه دي جوړې. ادارې کنې دا بس ته به تباه احتجاج مه کوه بس دا لاړو محمد زاده اګروال د ټماټرو په تول کې لاړو چې بس خبره ختمه. نو دا زمونږ ادارې دي او دغه حال دی او دغه پاکستان دی. نو به دا حکومت ته دا پکار دی چې په دې دا ادارې د کرپټ خلک دي ختم کړي چې یاره بهی کس د اوسه پورې ولې ونه نیول شو کسان ولې نه نیول کېږي مسله څه ده؟ آیا ستاسو دغه نشته انټیلیجنس ادارې رسه نشته؟ آیا ستا نور څه کمزوري ده؟ هېڅ کمزوري نه ده خو کرپټ خلک پکې ناست دی. ته راوله نور صحیح خلک چې په 2 منټو کې دې نیسي که نه نیسي. نو دغه زمونږ حال دی. دغه تاسو ته وګورئ دا نن څومره ورځ ده او د محمد زاده اګروال د اوسه پورې کسان ونه نیول شوه. سبا له بیا روډ بندېږي په ساکوټ کې او جي ټي روډ او موټروی پورې چې یاره هر څه به بندو او د دې ملګرې له واله او د دغه پورې اعلانونه کېږي چې یاره به یې راوځئ. نو زمونږ ادارې به دغه باندې مونږ مجبوروي چې یاره به تاسو روډ بند کړئ او بس مونږ څه نشو کولی.